بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را والله أعلم بمراده تلك آيات الكتاب المبين دا آياتنا دي كتاب وضح دي يعني وضح كتاب قرآن دا جدا آياتنا دي وضح قرآن دي إنا أنزلنا قرآنا عربيا الله تعالى فرمائي چنجا قرآن مجید نزل کرده پا عربی کے یعنی دی اطول الفاظ و حال و احوال دا پا عربی کے دا لعلکم تعقلون زکا چی تاسو کوئی شے پتی بنے دی معنو بنے تاسو کوئی شے او دی احکام بنے او دو لطائف بنے زکا چی عربی اطولنا آسان لفظ او فسیر اور واضح جبا دا نحن نقص علیک احسن القصص مجھے بینہو کو تاسو بنے بہترین قصہ یعنی دی یوسف علیہ السلام والا بہترین قصہ بینہو اللہ تعالی او په قرآن کې قصص چې کوم بینوي هغې خاص فواید وي نو د دغې ولا هم یوسف علیه السلام د واقع هم خاص فایده ده بما اوحینا الیک هذا القرآن او دغه قرآن وحي ذریعې سره موږ په تاسو باندې استوله ده یعنی د قرآن مجید ده دا موږ وحي په ذریعې سره تاسو درسول ده یعنی جبرئیل علیه السلام وروړله ده وان كنت من قبل لمن الغافلین او بشک تاسو غافل به دي دینا مخکې تاسو ته پته نه وه اذ قال یوسف لابیه هر کله چې وویل یوسف علیه السلام خپل پلور ته او یوسف علیه السلام خپل پلور ته ویلو رأیتم لی ساجدین چې زه او ګوره چې موته سجدا لګئ یعنی یا ابت انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر ای د مو پلورا او زه ګوره چې 11 ستوري او سترګه او شپږما او رأیتم زګور لی ساجدین موته سجدا لګئ یوسف علیه السلام سره دی یعقوب علیه السلام بچاو ډیره جوړه میلې او آتی هم ګرځول او یوسف علیه السلام دیواری دی خوب ولیدلو او څګوري چې ما یو لستوري او یوسف او ستوري او یوسف او نور زګورما چې ما ته سجدا لګئی نو دا خوابې خپل والد ته ابتایل یعقوب علیه السلام ته خدل چې اے پلار ما خدا سے خوب لیدل دا چې زګورما چې ما ته یو لستوري او یوسف او یو نور سجدا لګئی نو پلار ورته څه وایي پلار خو ډایرک پوه شول په دغه خبرې باندې چې دا خو الله تعالی د پیغمبري ورکوي د دې وجه نه نبی حضرت یعقوب علیه السلام د سره ډېر زیات محبت پیدا شلو او بیا چې کوم د دې وجه نه یعقوب علیه السلام خپل بچی ته یایي چې اے بچیا دا خو خبردار ته خپل ورور ته اونخی او کدا خو ته خپل ورور ته اوخل نو کدا شدا اطاعت لپاره ډېر تکلیف له جوړ شي او نو یعقوب علیه السلام ته فرمایي قال یا بني اے دما بچیا لا تقصص رؤياك على اخوتك او ما بین وعده غقوب خپل ورور ته او ذکا چې ان شیطان للانسان عدو مبین او شیطان چې دا انسان لپاره واضح دشمن ده وكذلك يجتبيك ربك او درنگي يجتبيك وخليت رب خپل ويعلمك من تعبير الاحاديث او خيب تعتديق بن تعبيرنا ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب او مكمل كيب نعمتنا بتابني او على آل يعقوب عليه السلام بني كما اتم لك ترنگي مكمل کړي دي على ابويك فتو والد من قبل مخکد دين ابراهيم او اسحاق ابراهيم عليه السلام او اسحاق عليه السلام دا ان ربك عليم بشك ربك اغفيدا حكيم او دي حکمت ولدا یعنی یعقوب علیه السلام خپل بچی ته ویلو چې تعبیر خوبونو تعبیر دوشل ګوره یاد وسته کله چې تاسو خوب وګورئ نو تاسو هغه خوب بل چاته مخه او عالم تا او وضح کته ځکه چې د خوب تعبیر چې دا یو غټ علم دا او د خوب تعبیر باندې حد کیږي ځکه چې 46 حصہ د پیغمبر دا د دې واجنه کله چې خبره خوب وګورئ نبی کله خبردار تاسو چاته نه خای او ډیر خوبونو چې دا خوبو تعبیر چې دا او دا ډیر مشکل شی دا هر یو کس نشي بیانولی د دې واجنه یو عالم تا او جید عالم تا چې په خوبو تعبیر باندې ویږي هغه کس تاسو د خوب تعبیر شي
حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تیو کتراغلو چې یا امام سے معقوب لیدللا چې د کټ لاندې اور ګورم هغه ورته وی چې لاړ شه د تا د اور او تا د کټ لاندې خزانه ده نو هغه لاړلو او کټ لاندې خزانه وتلا او بل کسر تراغلو چې یا امام سے معقوب لیدللا چې کټ لاندې د اور ګورم هغه د چې لاړ شه او د کوټي او د کمرې ولا ټول سامان وګوسا او هغه شانتی دي چې سامان هو وصل کوټه پورا وګرځیدله نو شاګردان ورنه پوښتنه وکړه چې یا امام صاحب او خو یو شانتی او یو وی چې ما کټ لاندې اور لیدل دا او بل هم ویل چې ما دې کټ لاندې اور لیدل دا او تا یو د یو تعبیر او خدل او بل تعبیر وته دی وی چې خزانه د بل دی کور در باندې رنگيږي نو امام صاحب ورته وایي چې و خوب بهشکه خوب یو شانت دا خو یو خوب لیدل او جمی کی اور چې دا خوان کوي او دا نعمت دا نو ما ورته چې دا خزانه دا او بل اوری کې لیدل او اوری کې اور ته څوک نږدې کېږي نه دا تکلیف دی نو لہذا ما ورته چې تا باندې کوټه رنګيږي دی وجنا د خوبونو تعبیرونه هر چا ته ما خې کني خپل خوب تعبیر چې دا غو تاسو هلاک شي نو یعقوب علیه السلام د خپل بچی ته د پیغمبر دا خوب تعبیر کوي چې اے بچیا تا باندې په الله تعالی نعمتونه پوره کوي او د خوب تعبیرونه به دي شي لقد كان في يوسف واخوته آيات للسائلين او بشکل یوسف علیه السلام او دی غیورور او کسی کی سوال کون کوتا نشانی دی حضرت یعقوب علیه السلام آیت للسائلین تشریکی بعضی رحمت الله علیه لیکي چې يهوديان رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یوسف علیه السلام کسی پختنه نه وکړه نو دې دی وجنا یوسف علیه السلام او التکی یوسف علیه السلام په زمانه کې پیغمبر سلام موجود نه او کله چې دا ټول واقعاوي ته بیان کړل نو ډیرو کسانو په باندې ایمان راوړل او کوئی شول چې دا صحیح پیغمبر ده اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا اذ قالوا ليوسف او هر کله چې ورور دی یوسف علیه السلام او چې احب الى ابينا منا چې موږ پلور موږ نزیوت مینه دي سره کوي ونحن عزبا موږ یو غټ لایو ان ابانا لفي ضلال مبين او بشکه دي موږ پلور وظیفه غلطه کی پروتا یعنی موږ پلور دا غلطي کوي موږ خو یو غټ لایو او کچا سره جنگ جګړه راغله نو موږ بالکل په هغه باندې فتح مونږه کو هغه کسان ته بشکه ویلو او خامخا زمونږه پلان چې دا هغه یو کاستا او خپل یوسف علیه السلام یې ولدا چې غي سره ډوبي کوي او هغه چې کوي او موږ اټول پرېږو یعقوب علیه السلام خپل بچی سره ځکه مینه کوله چې هغه د خوب تعبیر دا پوه شو چې د الله تعالی پیغمبري ورکړي اقتلوا يوسف او نور رجم شل او چې قتل کې یوسف علیه السلام او بترحوه ارزا او یای تاسو داسې ګمنام جایز او داسې ځای ته وګرځئ چې کی پته نه لګيږي او اوجدي کندې ته وګرځئ یخلو لكم وجه ابيكم خلیب شي تاسو د بار مخ د پلار د تاسو ان تاسو ته مخه خلی شي صرف یوسف علیه السلام وینا نو پلار تاسو درې به وینا کوي وتكون من بعد قوم صالحين او بیا به تاسو رسل دینه قوم صالحه دي دارا ګره یو ګناه کول دي او چیرې دا ګناه وکړه او دینه پس کو به توبه او به دا غلطه خبره ده ګناه مکه ولا انسان د انسان نه ګناه وشلو بیا توبه او به دا توبه الله تعالی ته ډیره خوخه قال قائل منهم او کسانو کې یو کس وي یوسف علیه السلام د یعقوب علیه السلام شپږ خزي او شپږ خزو اری خزینه ازواج زمون او یولس اورنا نور او یوسف علیه السلام دلسامو قال قائل مو اغه کې بعض کسانو یعنی نور الى تقتل یوسف ما قتل کوي تاسو یوسف علیه السلام دا یهودو او یهود دا ویل چې نه دای مشرورو چې یوسف علیه السلام قتل کوونه والقوا في غيابه الجب او مونږ به وجد کوي تو ورزو او غټ کوي ته راتاو یعنی غیابه منا ګډه یعنی لاندې جوړ ځای ته کوم د لګې لګي یلتقط بعض السياره اوچت کی باز کفلی ولا براشی ولا اوچت کی ان کنتم فاعلین کتا سودا شارکون کی ان تاسو یعقوب علیہ السلام مخزان د بار خلق وی نو لہذا تاسو د کارو کې جدا اوچ غټ جوړ کوي ته وګرځوي قال یا ابانا اے دی مجاب لورا مالک لا تمن علی یوسف
اے زمون پلارا ولی تمون بنے اعتماد نہ کوي په یوسف علیه السلام په باره کې وان له لناصحون او مجددی پر خیر وایو یعنی د مسعودان یوسف علیه السلام پلار ته یعنی یعقوب علیه السلام ته زمن راغلل او دا خبره ورته وکړه چې ګوره اے ولی ته افته زمونږه باندې اعتماد ولی نه کوي مونږ باندې تاسو اعتماد وکړي او مونږ د یوسف علیه السلام خیر خوایو او موږ بدخوانو ولهذا مونږ سره واستوا ارسله معنا عدا او واستوا مونږ سره سباتا يرتع ويلعب چې دی لغنی دوبي وکي يرتع او سبو اخري یعنی څو الته جنگل کې کوم خوراک شي نه مثال تو پر زمونږه لکه مثال کے طور پر زمونږه علاقې کې نن سبا په غرونو کې ګورګوري دي او په ونه ده او دنه منابو په غرونو کې چې دا شوینوي دي دی وجنا ورته وی چې تاسو موږ سره واستوا او سب اخري او لوبي بو کې و ان له لحافظون او موږ دې حفاظت کوو یعنی مکمل ممتاز سرټیفیکیټ درکو چې کله به موږ داسې نکېږي چې را دې د ګوتن نقصان ورسیږي قال اني لا يحزنني ان تذهبوا بي او یعقوب علیہ السلام ورته وی چې آیا دا خو تاسو بیاي او لا یزن غزیریگا وخافو پدی بنی یریگا ایاکله الذئب وانتم عنه غافلون او دی بو اخری یو شرمخ او تاسو دین غافلوي او کوم ورته قالو دا کسان وی تی خپل بچی تی لئن اکل الذئب او کدا شرمخ خوري ونحن عصبا او مجيو غټ لا یو ان اذا لا خاسرون او په دغه دین کې مونږ ډیر زیات خسري ولې یعنی یوسف علیه السلام چې کله مونږ د شرمخ خوري او مونږ دومره غټ لای او نو موږ به خسري ولې موږ نقصان ولې بیا خو مونږ هیڅ پیدا ونشته په دې دنیا کې او چې مونږ دومره ډیر کسان او بیا مونږ د یوسف علیه السلام بو شرمخ خوري کله هم دا نشي کولای مکمل بخا ودای کوم دلک او کړل فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب فلما ذهبوا به الكلج بوتلدا او دې رجم شولو ان يجعلوه في غيابه الجب چې وای غرزوي دې جوړ کویتا یعنی دلته نه خو خام مزیدار کوګه باندې سور کړلو ځان سره روان کړلو خمینی محبت سره روان کړلو او چې کله یې غرتا بوتللو نو آلته کې بیا جوړ کویتا اونول چې مونږه جوړ کویتا وګرځو نو جوړ کویتا چې کومه لکه واوحینا الیه او موږ یوسف علیه السلام ته وحی وکړه یعنی موږ هغه ته اطمینان چې کومه لکه ویر کړل دا الله تعالی لا تنبئ انهم بامر هذا او د دوه حرکتونو باندې وو موږ خبرو هم لا يشعرون او دوی نه پیږي یعنی موږ به دوی خامخا چې کومه لکه خبر کو او دوی بیا ورستو پښمانه او ذلیل چې کومه او خواروي او دې وجنا موږ چې کومه دوی نه پیږي یعنی یوسف علیه السلام ته الله تعالی ډډګرنه ویر کړل او وحی په کړل یعنی القاء په کړل وجاءوا اباهم عشاء يبكون او روللو پلار ته دی ایشان دی مسخوتن ټیم کې یبکون او جړدل قالوا یا ابانا ایدی مجفلورا ان ذهبنا او مجلاړو نستبقو او منډي ویلي وترکنا یوسف عند متاعنا او پریشو موږ یوسف علیه السلام خپل سامان سره فاکلوا الذئب وخړلو هغه شرمه وما انت بمؤمن او نیت یقین کوم کله نا موږ ولو كنا او کشو موږ صادقین رښتون کی کوم موږ رښتون کی یوسف علیه السلام الته جوړ کوي دوا چولو او ویلو هغه خامخه ول تکول فکر راغلو او الته کې چې کله ویل او جوړ کوي ته واچول دی روان شلو نو مسخوتن خامخه پلار به پښتنه کوله د ټول ترجمه شل بس ویلو سٹارټ کړل هاو او جړای شروع کړل او ویل چې مگر جړای کوله چې اے پلارا مونږ خپل کې سره منډه تړلې لوبي کولې او چې کله سره لوبي کوي نو سامان به کیږي او مثال پټوای شولا نن سبا موبایل دی دا به ځان سره کیږي چې والیبال یا فوټبال یا بل گیم کوي کرکټ کوي بیا ټول سامان کیږي وکاس سره نو دنه منافع ټیم کې دوی چې مونږ منډه تړي وهل او بس خطل په غونډایو باندې او یوسف علیه السلام خپل سامان سره پریخو او مونږ الریډي
او چې د تر رسیدل او دا شرمخ چې کومه د لکه خوړلاو یعنی مونږه منډې تړي چې کومه د لکه ویل بل دا چې وجاءوا على قميصي بدم كذب راغللو دا په یو کمیس سره بدم كذب چې دروغ ویني په لګولې وا هلته کې چلته شخکار مار وکړلو او یې ښکار ویني په یوسف علیه السلام په کپړو باندې ولګولا ما کپڑا وی تر چې وګوره دا خړل قال بل سولت لكم انفسكم امرا بلکې دا چې خسته کړل تاسو د پاره خپل نفسونو دا کار یعقوب علیه السلام چې کله یوسف علیه السلام کمیس ولیدل نو ډایرک اندازه ته ولګیدل چې دوی دروغ وایي ځکه چې کله سړی شیرمخ خوري نو خامخا به حمله کوي او دا کمیس رشلیږي نو کمیس شلیدل نه بالکل روغه مټو دای دې نه شي لګا نو دې واجه نه هغه چې څنګه کمیس ولیدل نو پته یې ته ولګیدل چې نه دا کمیس تاسو خپل دروغ وینئ کو لګولې دا نو لہذا دا کار تاسو ته خیته فصبر جمیل و یادو ست زبو چغی چواری نویما او زبو جو کمدو لکا صبر کوما والله المستعان ولا ما تصفون او ستاسو بینوی اللہ تعالی مدد کون کدا اللہ جو کمدو خوستگار دا وجاءت سيارة التكي وسيارة للا وقفلا للا فأرسلوا واردهم او ارسلوا يودئوا بولتوكا فأدلى دلوا او غي ورواچ ولا بكا قال يا بشرا هر کله چې نو بسل چې خوش خبره از غلام دا خو یو غلام دا واسروه او پټ کړل دا بسواغه په خپل سمنه کې والله عليم بما يعملون بشک الله تعالی ویږي هغه چې وی کوي اته ما کې بدا ترتیبو چې یو کس کو د خپل قافلې نه مخکې واسطه ورو چې ته اوبره ته ولټوا الاړل یو کس کو بو تراغل نو دته کوی چې ولیدل نو کوی ته بوکا ور واچولا او کله چې بوکا ور واچولا نو الته بوکا رخي جولا او سفر صلوات والسلام ابو کا ټینګه اونې والا نو پاتې چې څنګه نو خطو نو سفر صلوات والسلام ته خدای په ډېر حسن ور کړو ولادت ډېر زیات خوشاله شول دوري کوي چې اے خوش خبره یعنی خپل ځان ته خوشخبری ورکړه او چې دا خو یو بچا دا یو بهترین غلام چې کومه لکه دا لہذا الته کې کومه دو دا چې کله روبسل خپل سامان کې پټ کړل والله علیم بما يعملون او الله تعالی پیژني هغه چې هغه کوي بخن دراهم معدوده او خرڅ کړلو وڅو کوټا درامو باندې خرڅ کړل دو چې کله ولیدل چې یوسف علیه السلام دو خو ته ارګید د پړشي او چې کله یوسف علیه السلام د سامان کې خودو نو د ټول ورمنډل چې ودرېږي مونږ یو غلام رک شوی دا او هغه تاسو سره دا د مونږ سره خو دې بقاعده او دا غدې سره بوج دا غلا دې نه بیا نه دا تاسو سپټ کړ تاسو مجرمان شئ لکه اې چې ښه اوس به څه کوو ته دا کار نه چې دا به تاسو کوم نه لکه واخلې او ته چې موږ سره پیسې نشته ته چې تاسو سره پیسې نه ویو کوي دا تاسو اخلي چې ښه موږ سره دا کوټه روپې دي کله چې موږ الته کې لاړو نو الته کې نه چلی ځل کوټه روپې مطلب دا چې جلی روپې وي او یا مخکې پیسې وي ټکېدلې روپې موږ لکه وي دا ټکېدلې روپې دي دی وجه موږ سره نورې پیسې نشته وکانو فيه من الزاهدين او دا دې دونه چې کومه لکه لا پروا یعنی دو خوستون کې نو واپس دن کې نو دې واجب کوټه پیسو باندې خرڅ کړلو وقال الذي اشتراه من مصر لامرته او مصر کې چې کوم دو وقال الذي اشتراه وقتل من مصر فمصر کې لامرته وخذتا اقربي مسوا چې ویر کده ته بهترین ځای اسا ان قریب دو ان ينفعنا چې موږ ته فائدارو کې او نتخذه ولدا یا موږ دا بچاو نسو نو لہذا بیا هغه قافلې ولا دا بشو چې دا روان کړلو او مصر ته بوتلو او مصر کې التا یوي ملي ته بوتلو خصیدل پښوشول بیا قرآن حتی چې خلکو مختلف ډیمان مختلف بي ورکولې مختلف بيو باندې خرڅېدو او حتی چې سونی باندې کوم لکه خرڅلو ای بادشاہ واخیتلو او بادشاہ به خدیته کومه د کوي او د مصر بادشاہ یوسف علیه السلام چې کومه د واخیتلو او د دې خدینه ما رحیل یا کومه د زلیخا
نو خپل خدي ته کومه لکه دا خبره کوي چې دا څه ګاده چې دې ته خدای چې کومه لکه ټکنا امریکا یعنی کور کې یو بهترینه کمراج کور د دې ته ورکا او دا موږ ته ډیره فائدہ کومه لکه راځي او دې زلخي بچینو نو دې وجه نه هغه ورته وی چې دا څه کار دی چې یا به زمونږ غلام شي نو خفایدا به موږ ته راځي که غلام شي بچي به شي نو دا بیا موږ ته پیدا راځي وکذالک من یوسف فی الارض دا رنګ موږ ویل کړل یوسف علیه السلام ته پسمکی کې ولنعلمه من تعبیر الاحاديث او موږ کوم دوه ویل کړل یوسف علیه السلام ته پسمکی کې ځای ونعلمه من تعبير الاحاديث او موږ خیال دیتا د خوبونو تعبیرونه یو دا چې دوی نعمتونه وکړو یو دا چې خدای مو شکر لکه ورکړو او دویم چې کومه ده لکه موږ څه وکړل د خوبونو تعبیرونه موږ دې ته کومه ده لکه وشل والله غالب على امري او الله تعالی غالب ده په خپل کار باندې ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خالق نه پوهیږي ولما بلغ اشد اتيناه حكما وعلما هر کله چې بالغ شولو اتيناه مجاي تعبیر کړلو حکما حکمت او علما او علم وكذلك نجزي المحسنين درنګي موږ بدلاوي کو احسان کوونکو ته دا چې کله بالغ شولو خدوان شولو نو الله تعالی وایي چې موږ نعمت ورکو نو ستریدل دا غټ شول چې کله بالغ شولو نو دا زلیخا چې دا دی بادشاہ خزوا او د دی یوسف علیه السلام باندې عاشق شول یعنی په خپل غلام باندې چې کومه دلته عاشق شول وراودته التي هو في بيتها عن نفسه او اراده وکړه دی چې ولا دی غرز ولا دی خوید ولا وفي بيتها هغه چې فکر کی او نفسي دی خپل نفس وعلقت الابواب او بند کړه دي دروازې یوسف علیه السلام زلیخا چې دا خدوا نو لہذا خپل بادشاہ ته وی چې دلته کې یو محل جوړو یو بهترین محل جوړ کړل داسې بهترین محل جوړ کړل چې غي محل ایوی کمبریتا بلی کمبریتا بل دروازه بل دروازه یعنی آری دروازې په بلی کمبریتا دروازه نو وتلی و ایوی کمبریتا به بلیتا د نمونه یو هارد بولډینګ تیار کړلو او ابتدا د پاره چې کومه دلګه یوسف علیه السلام ته وی چې رضا موږ دنه دغه بولډینګ افتتاح کوو نو افتتاح په ټیم کې او یوسف علیه السلام او دا زلیخا یعنی بادشاہ و دای غلام نو لہذا چې کله به کمبری باندې نو وتل نو طلبی لګول یوسف علیه السلام غلام هیڅ پته ورته نه و چې کدا شي دا بندوی دا کمبری بندوی لکه نو لہذا الته اخیری سټیج ته چې کله اخیری کمبری ته ورسېدل الته کې یوسف علیه السلام ته وی چې وقالت حیث لك وی چې راشم مات راشم یعنی نشا ما بنی غیق بدل کا یعنی غیق چې کومه دلکا ماتره دا کار کو کا غلط کار سره کو کا نو غلط کار دی بارا دا چې کومه دلکا ډیماند یو چې کومه دلکا او پر چې مو پختو کې ورته قال معاذ الله یوسف علیه السلام دې چې په الله تعالی بری پنا انه ربي احسن مسوایا او بشک زمارد بهترین ځای ما تر کړه دا انه لا يفلح الظالمون او بشک الله تعالی نکم یوي ظالمان دوی خبري وته کی یو خدا چې موږ ته ماته الله تعالی یو بهترین مقام را کړی دا هغه مقام ز پتا باندې نه خرابو او بل دا چې ظالم کس کوم دو لکه دا الله تعالی نه بخ ظالم کس الله تعالی فتح نور کوي ظالم کس الله تعالی نکم یوي نو ظالم یې ولې ورته زناوا نو زنا خو دا چې دی الله تعالی بهترین ځای ورکړاو او زنا چې کومه ده د الله تعالی نه فرمانی وا یو دې وجه نه کومه دویمه خبره پکې دا وا چې دا د تا په کور کې اوسېدلې ما د تا کور روټه می خوړلې دا د تا به مالګه څکلې دا او تاسو را ما کو د بچیغونی وخت کړی دا د تا زنه ما حرام نه جوړې کوم زمونږ وګوره کنه نن سبا نمک حرامي زیات ده او مخکې کفارو په ټیم کې هم دا خبره کومه ده لکه مشهور وا چې کله کوم دي چا کور کې دي چا خوراک وکړلو نو هغه ته به تاسو ضرر نه رسول نن وګوره موږ ماما زوی وي او خپل مامانی ته به نقصان ورسي یا د غیلور ته به نقصان ورسي او هغه ته به غلبي نو لهدا دا ظلم نه ظلم ابراهيم عليه السلام ته فرشتي راغلل او یوسف ابراهيم عليه السلام ورته ډایرک لاړلو کو سوي تعالی کړلو یو خیسا
پسوی ته حلال کړلو کله چې هلته پسه حلال کړلو کوک شلو او هغه فرشتو ته پیغ کړلو نو هغه فرشتو انکار ورنه وکړلو نو ابراهیم علیه السلام ویریدل ځکه چې په کفارو ټیم کې دا خبره وه چې تا چا کور کې چاته به دې تکلیف رسول هغې کور کې به دې خوراک نه کولو نو لهذا ابراهیم علیه السلام ویریدل او ډایرکټ چې کومه دونه شول نو فرشتي ورته چې ما یېرېږه مونږ فرشتي یو او تا ته راغلي یو چې د تا بچي خوشخبري درکو نو لهذا دلته کې یوسف علیه السلام یایي چې انه لا یفلح الظالمون الله تعالی ظالمان کلهم کم یبین ور کوي ځکه چې زنا کوونکو ولا ظالم د دی الله تعالی چې دا ولقد همت بي وهم بها او دی خواهش کړو د زنا او دی بوم خواهش کړی وا او چې دا چې کومه د زمون دی بدګانو نو او دی بوم خواهش کړو لولا ارى برهان ربي کنه خود الله تعالی دیتا او یوان شنی یعنی دیتا چې کومه دلته الله تعالی نشنی کنه وشاله او بیا به دوم حکومت لري علماء دي کې مختلف اقوال دي او باندې کوم د برهان نبوت ته چې الله تعالی یوسف علیه السلام په سینې کې حکومت چوالو یعنی هغه نبوت چې یوسف علیه السلام په سینې کې وو هغه یو دلیل و د لپاره چې زنابونه کوي څومره پیغمبران چې دي دا دي وړي والی نه حکومت چې دي معصوم بګناه بالکل لکه څنګه د مور نه بچي خوشي او هغه ټیم کې څنګه دا معصومي دنه من څومره انبیا چې دا د نبوت نه مخکې هم معصوم دي او وروسته هم معصوم دي نو د زړه کې کوم نبوت روشنی چې پرتا وه هغه یو برهان د دپاره نوري نبوت د عمل نه چې کومه د رقمانې کړلو چې دا د الله تعالی نه رزقي ده او ما په نسبت دا صحیح خبره چې کومه د رقم نه ده